نن د جمعې شپه هم ده او د درود پاک درته یو څو عملونه ښیم چې یو خو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت به هم په خوب کې نصیب کېږي. بله دا چې ستا څه قسم بندش وي، څه قسم رکاوټ یې د جوړېږي، کوم څیز د نه ایښي دي چېرته هغه د نه هېر شوي وي، یا داسې نورې څه مسلې وي ستا جسماني بیمارۍ وي نه ختمېږي. د درود پاک په برکت سره الله تعالی ستا هره بیماري او هره ګناه او هر څه معاف کېږي ورسره، او هره مخه به دې کلاویږي ورسره. درود پاک داسې عمل دی چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله په خپله درود وایي. په یو پیغمبر سره په اعمالو کې الله جل جلاله هغه نه دی شامل شوی سوا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه. آدم علیه السلام ته فرښتو سجدې کړي دي، الله تعالی کوم فرښتو د سجده کړي، خو شرط ورته الله جل جلاله په کوم څیز کې ورته شاغس نه شامل شرک شوی ورسره. داسې نور پیغمبرانو ته خو برای راست کوم دی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله جل جلاله درود په خپله وایي. الله تعالی فرښتو فرمایي چې ای فرښتو تاسو هم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، او ای مؤمنانو تاسو هم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي. زما یتمنو درود پاک ډیر زیات فضایل دي. درود پاک څوک چې یو ځل وایي الله جل جلاله دغه انسان ګناهونه لس ګناهونه معاف کړي، لس درجې بلندېږي او لس رحمتونه پرې راوړېږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی د قیامت پر ورځ ما سره هغه کس ډیر نږدې وي کم کس په ما باندې درود شریف ډیر ویلي. عزتمندو درود شریف فضایل ډیر زیات دي، که ډیر مو بیان کم نو هغه نه ختمیږي، کتابونه پې ډک دي په درود پاک فضایل باندې. زما عزتمندو کم کس درود شریف ورځ کې هغه یا د ماوسن مونځ نه پس درود ابراهیمي څوک 101 بار وایي، څه قسم د پریشانی څه قسم مصیبتونه په ده باندې ابدا نه ختمیږي. او بل دا چې د جمعې په شپه باندې د پیر په شپه باندې د هر بنده هغه اعمال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه د درود شریف هغه پیش کیږي چې تا باندې فلانکي درود وایي. نو زما یتمندو چې موږ تاسو نه هم درود وایو، قسم په الله ما په خپله درود شریف په برکت سره ډېر څه کتلی دي چې درود شریف په برکت سره ما ته ډېر څه خپله راغلي دي. الحمدلله عمر مې کم دی، دومره څه نه یم، خو الله جل جلاله څه راکړي د درود په برکت یې راکړي. هره جمعې شپه باندې مونږ سوا لاک درود شریف ختم کوو الحمدلله. دغه رنګې زما هر وخت معمول دی چې درود شریف پرې خپله ډېر وایم. څوک څه مسلې تپوس وکړي یا څه یو درود وایه، درود سره د انسان مسلې او مشکلات حل کېږي. نو درود شریف شروع کا ستا چې څه مسلې هغه به انشاءالله حل کېږي. زمونږ خپله درود شریف ګروپ هم شته دی، هغې کې ملګري درود شریف روزانه څومره درود وایي یا هفتهوار څومره درود وایي کې مونږ جمع کوو، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تحفه پیش کوو. زمونږ مدرسه کې خپله درود پاک ختم کېږي هره جمعې شپه باندې. الحمدلله الله نه ډېر راضي چې زمونږ دا ژبه دا د الله جل په ذکر باندې هغه مشغوله وي او زمونږ دا ژبه ذکر کوونکې جوړه شي. نو زمونږ د ژبه نه به غلط الفاظ غلط خبرې به نوځي، غیبت به نه کېږي. نو زما یې درود شریف کثرت سره شروع کړي، او درود چې کم یو هم درود وي نو بهتر دي، خو درود ابراهیمي بیا ډېر افضل دي. نو درود ابراهیمي که ملګري ویلی شي هغه ماښام ماسپښین مونځ نه پس یو ځل وایه، الله جل جلاله هره ګناه به دې معاف کوي او هر لس رحمتونه به باندې راورېږي، لس ګناهونه به دې معاف کړي، لس درجې به دې بلندېږي، او څه مشکلات یې الله تعالی به د مشکلات حل کوي. د ثواب په نیت باندې د جمعې شپه ده، دا ویډیو ته په خپلو که ته مخکې ملګرو سره هغه شیر کا، صرف ثواب په نیت باندې ستا په وجه باندې که چا درود ووایي ته به هم ثواب کې شامل شي، هغه ته به هم الله تعالی ثواب ورکړي. الله جل جلاله موږ تاسو نه راضي شي او الله تعالی دې موږ تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.